الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم صل على سيدنا محمد. حاجی پرون سبق کې مونږه د فصاحت الکلام تعریف شروع کړو. مونږ ویل فصاحت الکلام څه ته ویل کېږي؟ د کلام سالم کېدل او محفوظ کېدل دي د دریو سيزونو، د تنافر الکلمات نه، د ضعف تالیف نه او د تعقید نه. سره د دې چې کلمات کم دي دا فصیح وي. هغه تعریف مونږ کړو چې سلامته من تنافر الکلمات مجتمعه ومن ضعف التالیف ومن تعقید. بیا موږ د تنافر تعریف کړو چې تنافر څه وایي؟ تنافر وصف بالکلام ثقله على اللسان ووصف المستقله. دا وصف ته په کلام کې چې واجبوي ثقل په جواب باندې او ګران وینا پاره سره. او د دې لپاره بیا درې مثالونه ذکر کړو. یو دا چې ډیر زیات عسر بګي په نو تکي دا غیر لپاره مثال ذکر کړو چې فی رفع عرش الشرع مثلك يشرع. او د دې لپاره مثال څنګه ذکر کړو چې وليس قربا قبر حرب قبر چې بدی کې ثقل له ثقل بګډیر دی. او دریم نمبر مثال ذکر کړو چې ثقل بګي وي او ثقل بګي کم وي، تکرار سره ثقل لاغلي فاثقل دې ثقل خفيفي لکه کریم متى امدحه والورى معي واذا ما لمته وحدي. او بیا دریم نمبر موږ د دې نه بعد بیا موږ دې نه پدې کې دا ویلو چې د ضعف تعلیف څه دی. نو ضعف تعلیف دې ته وي چې یو کلام کون الکلام غیر جاری علی القانون النحوی المشهور، چې یو کلام پای کې د نحوی چې کوم مشهور قاعده او قوانین اب کې نه چي دي لکه ازمار قبل ذکر لفظا او رتبه دا ناروا دي په علم النحو کې. او د یو کلامي چې پای کې ازمار قبل ذکر لفظا هم راغلي او ازمار قبل ذکر په کې رتبه هم راغلي نه و فصیح کلام بنوي. لکه راغلی لپاره مثال ذکر کړه جزاء بنوه ابل غیلان عن کبر وحسن فعل كما يجزى سن معروف. نو دلته کې موږ ویلو چې په دې مثال د سره پر راوړل چې دلته کې څه چل شوی دی ازمار قبل ذکر راغلی لفظا او رتبه هم. هغه ابوه کې دا هو زمير چې دی دا چا ته راځي دی ابو الغیلان ته چا ته راځي دی او ابو الغیلان د لفظ په اعتبار سره هم رسوله او د رتبه په اعتبار سره هم سره رسوله. د رتبه په اعتبار سره څنګه رسوله چې دا سواغه کې به ترکیب کې مفعول به واقع کې او مفعول به په کلام کې سوي فضله ما زیاته کړه چې دا زور سبق نن سبق کې منغا وایو تعقید دا بلوغت کې خودري معنی چې نه کنه نو دا لکه ګډوډواله لري ګرانواله لري او غوټه پکې راغله مطلب غوټه دی لکه اوس غوټه ناغه واضح نه. نو دا شانته په دې کلام کې چې کلام غیر فصیح ګرځي نو پای کې یو عیب دي نه هغه دی تعقید به په دوه قسم ده. یو ته ویل کېږي تعقید لفظي او یو ته ویل کېږي تعقید معنوي. تعقید لفظي دی ته ویل کېږي چې هغه په سبب د تقدیم او د تاخير سره راغلی او په فصل سره راغلی په وصل سره راغلی. مطلب دا کنه یو کلام د سی راغلی چې اوس مخ په کار راغلی په ګروستو راغلی کوم ګروستو په کار راغلی په مخ راغلی پوه. او تعقید معنوي دي ته ویل کېږي چې دا په کلام کې دغه کرایې دی په استعمال کړي مجازات دی په استعمال کړي دي چې لفظ چې کوم معنی دا هغه ډایرکټ په ذهن کې نه راځي بلکې دین علاوه نور معنی چې انده په ذهن کې راځي. تعالی ولې دا خو دې ولې پټه کړل موږ نه بین کېږي په زمين نه بین کېږي بوله لرګه ته دا باندې کولاو کا اوس نه ته د نسوار دی پکې خو دریو ته پکې دا په دې پوښتنه تاسو تعقید څو قسمونه دي یو څه ویل کېږي او تعقید او په دیم قسم سره تعقید لفظي دا پس سره راځي دا په تقدیم تاخير سره چې کلام مخکې پکاري ته ورسره راوړي. لکه زه مې مدرسې ته راغله او مپرونزو نو ګوره دا اوس دیو دا خبره ده پرونزو مدرسې ته راغله ما ایو تاسو شګړه وړه وکړه نو زه په دې کې کم الفاظ لکه په دې کې چې پرونزو مدرسې ته راغله ما او یو دا خبره چې راغله ما مدرسې ته زو پرون نو په دې باندې دا ټکي ځان ګډوډ کیږي نو دا تعقید لفظي ده پوه شئ. او تعقید معنوي چې هغه کې دا کنایې په استعمال کړي مجازات په استعمال کړي داګه د وجنه په کلام کې دا راغلي به ګډوډواله راغلي.
لکه پوه شو باندې معنی ها چې کلمو خپل خپل ځای تعقید لفظي د کلمو خپل خپل ځای دا خپل ځای نه مخکې کول وروستو کول دا سره تعقید لفظي دی لکه پوه شو باندې معنی ها او تعقید معنی سره ان يكون الكلام خفي الدلاله على معنى المراد ان يكون الكلام خفي الدلاله على المعنى المراد تعقید څه ته وایي کلام په خپل مراد باندې خفي الدلاله مطلب دې کلام نه څه مطلب دی د سره پار وړل شوی دی نو دا په خپل دلالت کولو کې خفي پوه شئ تعقید څه معنی نه ان يكون الكلام خفي الدلاله على المراد ان يكون الكلام خفي الدلاله کلام په خپل معنی مرادي باندې په دلالت کولو کې څه وي خفي دا خفات نه یا خو بدل بس به دې ورسره یا ورسره به دې ورسره خفات لفظ به دې ورسره وندي څه وي تعقید لفظي او که خبره معنا به دې ورته ورسو یا تعقید لفظي منغوي چې بس سر راځي په تعقید په کلام کې چې د کلمات خپل خپل ځای کم دی کنه دا غزن علاوه په بل ځای کې راځي شي لکه اول فعل له د عام طور باندې کومې جملې اول به فعل بیا به فاعل بیا به مفعول به وي په جمله فعلیه کې دغه شان دي اول دې نه دالکا موصوفي د موصوف سره خواته صفت وي دغه شان کوم دي کې ذل حال وي دغه خواته سره دي حال دغه کوم دي چې مضاف الیه سره دي نو اوس د څه وش ولا چې لکه په یو دي کې د یو نه بل دي ته خبره ته انده لاړه لکه د موصوف او د صفت په منځ کې چې نه دالکا دغه رااله فصل لاغه دغه شان دي د فعل او د فاعل په منځ کې چې نه د فصل لاغه ها وایي مې معنی نو یا دغه شان دي جار مجرور راشي او یو د دینه مخکې یو فعل د دینه مخکې یو فعل د دینه لږ اقوى او جار مجرور چې دا اقوى سره متعلق دی ته لګي د نږدې سره متعلق دی نو دا په کلام کې لکه ګډوډواله پیدا کوي تعقید نه غوټي پکې پیدا کوي واښوي نو د دې تقدیم د وجنه تاخير د وجنه کلماتو چې خپل خپل ځای دا غځي نه بل ځای د لاړ شي نو د دې کم معنی مرادی ده او کم د دې مطلب دی په هغه باندې بدلالت کولو کې بری کې خفاره شي ان يكون الكلام خفي الدلاله عن المعنى المراد تعقید څه ته وایي ان يكون الكلام خفي الدلاله سمانه چې دا کلام په خپل معنی مرادی باندې په دلیل کو دلالت کولو کې خفي او دا خفات نه یا په لفظ باندې ورسره یا وسه باندې ورسره دا لفظ باندې ورسره مطلب څه دی دې په سره غلي تقدیم تقدیر په کې راغلی لکه دلته مثال ذکر کړی دی جفقت وهم لا يدفقون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل زبردیر پیش پر تو کوم چې بیا غلط نه وایي جفقت وهم لا يدفقون لفتح يفتحون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل د دې شعر معنی سره د دې شعر معنی نه کړل جما ممدوح چې کنه اب اخلاق باندې فخر کوي حال لري چې اب خپل اخلاق باندې فخر نه کوي شيم داسې اوچت اخلاق لري على الحسب الأغر دلائل چې هغه د اوچتو حسب او نسب باندې دلیلونه دي اوس وګوره جفقت زما ممدوح فخر کوي وهم لا يدفقون بها بهم او هغه فخر نه کوي په دې سره شيم داسې اخلاق دي على الحسب الأغر چې دا په اوچت نسب باندې پروخانه حسب نسب باندې دلیلونه دي اوس دلته څه چللې دلته کې دا جفقت فعل دی جفقت سره فعل پوه او شی منجرن دا موصوف دی پوه شی من سره دلائل صفت ده على الحسب الاغر جار مجرور متعلق دی بلې دلائل پوره جار مجرور متعلق دی بچا پوره اے دلائل پوره صحیح ولا او دا ټول جمله ته نه کرا دا حالیه ده او ذل حال د دې ته نه دا شیمون موصوف سره د خپل صفت نه ذل حال پوه او بیا ذل حال د خپل حال نه دا فاعل شو
الګ بلی باندې پوښو تاسو ها وګوره فعل پکارو کنه فعلو نو په فعل بس فاعل لګی دا شیمون دا فاعل له نو دای د دې په منځ کې دونه فصل ده پوښو دی باندې ها د دې په منځ کې څه ده دونه فصل ده دغه شان دا بها چې ده کنه بها دا بها ضمیر ته دا راځي چې فقط تا اځل کې دا راځي چې دا بها ضمیر دی دوی ته راځي ده پوښو دا په جفقت کې کوم ضمیر دی کنه هغه ته د شیمون ته راځي ده دا شاید موصوف ته او صفت ته د موصوف او د صفت په منځ کې دا فصل بغیر سره غلطه اصل کې پکار دي څه کوي جفقت بهم شيم دلائل على الحسب الاغر وهم لا يتفقون بها څه پکار وي جفقت بهم شيم على الحسب الاغر دلائل وهم لا يتفقون بها څه پکار معنی موږ دې جفقت فخر کوي زما با ممدوح باندې فخر کوي څه فخر کوي شیمون داسې اخلاق چې داغه په اوچت نسب باندې على الحسب الاغر داغه په اوچت حسب باندې نسب باندې دلیلونه دي وهم لا يتفقون بها او حال دا دی چې دو فخر نه کوي په دې باندې مطلب دا کنه چې زمانہ ممدوح دي چې د دې کم خولي اخلاق دي او د دې کم خولي حسب او نسب دي نو خلق خو باغی باندې ډیر زیات لگا فخر کوي خلق په دې باندې ډیر زیات ځان کوي لیکن زمانہ ممدوح دي نه په دې باندې فخر نه کوي لکه پوه شو دې باندې ها نو دلته کې د فعل او د فاعل په منځ کې د موصوف او د صفت په منځ کې فصل بغیر سره راغلی دی تقدیم تاخير پکې شوی دی د دې وجې نه په دې کلام کې تعقید پیدا شوی دی پوه شو دې باندې تعقید څه ته وایي ان يكون الكلام خفيه دلاله کده ګوره چې د دې معنی خدا دا چې جفقت فخر کوي په دې سره جفقت بهم شیمون فخر کوي په دې سره یعنی دا دې څنګه کنه چې هغه اخلاق په دوه باندې هغه د بدو سره فخر کوي جفقت بهم شیمون فخر کوي زما په ممدو سره سو په فخر کوي اخلاق دغه على الحسب الاغر دلاله جهاد او اوچت سب منسري وهم لا يتفقون بها او حال لا جدوب اي باندې دلیل دا دغه فخر نه کوي صحیح معنی خدا دا او کوست دې لفظي معنی کوي جفقت فخر کوي هغه وهم لا يتفقون او حال لري چې دو فخر نه کوي بها پدې سره بهم باغو سره شی مندس دلایل على الحسب الاغر چې لا پوښت نسب باندې دلیل نو پدې کا معنا صحیح نه وایي الګه پوه شو دې معنی ها دلیل بل مثال لکه ته دشوي ما قرأ الا واحدا محمد مع كتابا اخيه ما قرأ الا واحدا محمد مع كتابا اخيه دې یو ټکی ته وځل کې دا صحیح ته وایي کنه نو صحیح درسته چې ما قرأ فعل له بیا به ضرور سره فاعل له ما قرأ محمد ها بیا به ضرور مجار موجود مع اخيه الا كتابا واحدا وګوره دې معنی وګوره ما قرأ محمد مع اخيه نل الوسله محمد د خپل رور سره مگر یو کتاب خو شو نن الوسله محمد د خپل رور سره مگر څو و دې لباس وګوره ما قرأ نن الوسله الا واحدا مگر یو کس محمد سره د کتاب نه سره د کتاب ضرور ده هغه نو شو خو شو نګره لګي د فعل پسې فاعل پکار دی خو شو بیا وسی مفعول معه پکار دی بیا وسی جار مجرور پکار دی پوه شئ دا مثال ځان لو بیا ولګي ها دا په کتاب کې نشته ده ما قرأ الا واحد محمد ما کتاب راکې دا د تعقید لفظي لپاره مثال ده کله دا به تاسو به اعلان مول په دې باندې پوه شئ تاسو تعقید لفظي څه دا وایي چې هغه خفا یعنی چې په کلام کې خفا راغلي په سبب ته تقدیم سره تاخير سره یا په فصل سره هغه پوه شئ یا د کلماتو چې خپل ځای کمی کنه دا غزي نه لاو په بل ځای کې راغ راوړل دا غیر اتل دا چې نه دا سره تعقید لفظي ویم نمبر چې دا خفا راغلي یا په جهاد د معنا سره دا خفا په لفظ کې راغلي بس سره ها
په جهاد معنا سره مطلب دا دی چې په دې کلام کې بده دي مجازات په پکې استعمال کړي دي کنایي به پکې استعمال کړي چاو په خپل معنا مرادي بلاګي نه محسوسي لکه ته نشر الملك السنته نشر الملك بادشاہ خپل جبي زنده خورې کړي دلته السنه مراد نه جاسوسان دي السنه مراد دي جاسوسان او جاسوس ته په عربي کې عین ویل کېږي صوت ویل کېږي عین ویل کېږي صوت ویل کېږي عین ورته څه کوي کنه عین چې عین سترګې دي سترګې عین معنا سره او جاسوس چې کنه دا هم لکه خپل سترګې چې نه دا لکه استعمالي ګوري د بار دشمن ته ګوري چې د څنګه رجو او څنګه تیارې کوي یا بل څه کوم خبرې د پاره چې دی لګل شي نو نه پای کې سترګې ډېرې چې استعمالي جاسوس څه وي عین وي اوس د جاسوس ته عین په ځای باندې وي السنه ورته وي السنه نو جبی دي نو بچا دا خو جبه نه خو دته ته جبه ته اغسل صحیح دي څنګه دي صحیح دي ځکه نه دی چې لکه جاسوس ته نو جاسوس چې لاړ شي دی ولې د کتابو کې بیا هغه ځان سره محفوظ کی بیا چرشي دا بچا مګه د کوګي کولاوږي او بجو باندې به خبري وږي نو جاسوس ته ځکه جبه وي نو دا هم لکه جاسوس ته جبه ویل صحیح دي خو لکه بری کې بداته لوټه زیرا دی په پسه پوښوي لکه د اردو هغه شعر دی کنه مغز کو باغ میں جانی نہ دیجیو کہ نہ خون و پروانے کا ہوگا وہی تا لگے چلے کنه پرپرک ہے دا نه پرپرک ہے نو د غبین مچي چې نو دغه تم پرېدا باغ تم پرېدا کنه پرپرک ہے چې دا بلکا د پرپرک کی د حق مرګ بوشي اوس د غبین مچي مپرېدا چې د پرپرک کی د حق مرګ بوشي ولی ځکه چې تکله غبین مچي پرېږي کنه دغه تا غبین مچي پرېږي نو غبین مچي چې نه دا باغ تراله نو هغه راګي نه رس وکړو دیو بیا راګي نه غبین مو باسي د غبین نه وپاتې شموم دا موږ نه بجوړ شي سو مومباتي څنګه جوړ شي تبا مومباتي ولګي پای به سو پرپره کې لګي چې پرپره کې لګي هغه مومباتي به وسی سي هغه نو چې تا بلاول کې دا هغه منکته وي کنه دا غبین نه بجې دې بنا کړو نو اوس په دوه غوي بنا کړه نو دا پرې کې تاکید معنوي دی یعنی هغه کوم مطلب دی د ځان ما صحیح خود سے لگا په لارو باندې پوه مغز کو باغ میں نہ جانے نہ دیجیو جناح خون پروانے کا ہوگا او دل کې دې لپاره مثال چې لیکل دی کنه نه لیکل سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكوب عينت الدموع لتجمدا دا وی کنه وی سأطلب بعد الدار عنكم ما طلب کړه د لريواله د کور تاسو نه لتقربوا دا ورچ نږدې شي تاسو وتسكب عيناي الدموع او بندي کړي د سترګو زما اوخه لتجمدا چې وچ شي اوس ګوره مطلب وګورئ دغه دی وی کنه چې زغستانه ما سره کونه زول ریشه ما پال چې نږدې شم یو دا خبره چې سره کونه لريواله طلب کومه د پاره چې څه شمه نږدې شم او ویم دا چې وتسكب عيناي دموع لتجمدا چې زما د سترګو نه اوخه زما سترګو اوخه بندي کړي دي د پاره چې وچ شي څه مطلب ده دې نیو خو د دینه خو ډایرکټ مطلب ځای کې دا راځي چې د ما سترګو نه اوخ نه بهيږي مطلب دا چې لکه سترګې بخیلې دي بوخل لاغې نه اوخ نه بهيږي پوه شئ خو دلته کې دې سوې دې به دا وایي کنه چې د ما سترګې اوخ باندې کړي دي د پاره دې چې هغه جام شي ویني شي او دغه جام شي مطلب دا دی چې وس خو زده دې دغه نه چلنه د خپل محبوب نه د خپل یار نه جندا جدا یم او زه به دې یارانه په جدای باندې خوشاله یم ځکه قرآن مجید ما ویل او په قرآن مجید کې راغلي دي چې ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا چې بهر سخت په اساني جندا راځي بهر سخت به سره راځي نو زستانه د کور لري کومه نو زبستانه لري بشما
جو په سخته بسانه راځي یو بیره بس سره د نږدې کېږم او دغه شان دي زما د سترګې تیری کنه دینه اوخ ما بندې کړې دي ځکه مې دا اوخ وچ کړې دي کنه چې لکه کزه جاړم نو ما په دې ما ته پته ده چې وروسته په ما بس راځي اساني برا باندې راځي پوه شو مې باندې نو دا وایي چې په دې باندې خوشاله یم اطلب بعد الدار عنكم لری ما طلب کړی دی لستانه لریواله د کوس ته چې دې شي وتسكب عینای دموع او زما د سترګو اوخ وچ کړي لتجمودا د بل چا جام شي مطلب دا کوي چې اوخ بس کی چې لکه اوس اوخ نه مې ما ولکه دوست ته خپل محبوب نه جدا یم نو ته په دې باندې خوشاله ما ځکه بار سخت په اسانه راځي نو کزره تکلیف تیر کوم اوس کنه نو زما په دې کې دا خبره چیرې یو پیر په ما په زمانہ ملګری جندا په ما په سره چې زه سره بیا چې کېږم نو اوس ځکه لکه په دې باندې د سترګو نه اوخ کې ځکه بندي شوی هغه پوه شو به معنی نو دل کې دا جمود العين یعنی د سترګو نه اوخ نه بيدل دغه ظاهر دا چې را لږه بخیل له اوخ نه به پر خپل ملګری بس خفنه ده خو دا وی چې نه زبدي بس نه مخفه چې راوست جزو ده بلکې په دې باندې خوشاله ما دا اوخ ځکه نه به چې ورځ برات را نږدې بشي ته به خبره باندې پوه شوي ها هغه پوه شوي نو په دې ګوره تعقید ده معنا په اعتبار سره دغه ته وګوره ترجمه ده بس زه بیا په سبا ده نو سیستم دا بیات کوي تعقید ما دغه څه وایي لفظي کې د غوټي ته وایي کنه غوټو دا او کلام کې غوټي او اي يكون الكلام خفيه دلاله على المعنى المراد ودا شعرونه وزريات کوي ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا زبردیر پیش بصیات کوي